چې حدیث یو انسان نه مني دا د نبی علیہ السلام رسالت نه منکر دی، دا د نبی علیہ السلام د دې غټي معجزې نه منکر دی. ان دته خو په خپل اجازه شته دا نن چې څوک په حدیثو تنقید کوي د قران یو ټکی وای نیمه ګنټه خپل قړته کړي، خپل قړته شروع کړي، لکه تا ته د نیمه ګنټه قړته اجازه شته په قران کې، او نعوذ بالله نبی علیہ السلام تر سره اجازه نه چې د قران تشریح په خپل قول او فعل دا تاسو منئ. زما محترم ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قران په خپل قول او فعل تشریح کړی دا. هغه تشریح هغه په احادیث کریمه کې موجود ده چې هغه حدیث موږ د قرآن سره یو ځای نکو، موږ نه د الله په دې کتاب پوی دی شو، دینه به د لوبو کتاب جوړ شي، تبت یو مطلب راو باسي، زبتی بل مطلب راو باسم، بل مطلب راو باسي، ځکه دار چې عقل مختلف دی، ستا عقل بیل دی، زما عقل بیل دی، د بل عقل بیل دی، دا به د لوبو کتاب شي نعوذ بالله. دا نبی خو الله دې لپاره راولېږلو معلم یې وګرځو د دې قرآن چې دا قرآن په موږ او تاسو د هغه نبی د ښودلی شوي تشریح مطابق د دې په احکامو باندې عمل کو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. زمون دین اسلام هر لحاظ سره یو کامل دین دی، د عقاید په لحاظ، د اخلاق او د آداب په لحاظ، د عبادات په لحاظ، د معاملات په لحاظ، او د غرنګ د حقوق او د قانون په لحاظ. په یو ځای کې هم په دین اسلام کې کمی او نقصان دا نشته الحمدلله. دین اسلام چې د دې یو لویه قاعده چې نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړی هغه دا ده چې مسلمان به ضرري نه وي، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ځان نه به مار او لړم نه جوړی، ضرري به د ځان نه جوړی. دا ډېره ناشنا او ښایسته قاعده ده، او زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې یو معجزه دا وه چې خبره به یې داسې مختصره وکړله، تا ته به کله په حدیث کې دوه ټکي ښکاري، خو په دې کې به دومره د لوی جهان معنا پرته چې زما او ستا دا ټول ژوند به پکې راګیر شي. زما او ستا ټوله ناسته ولاړه، یو بل سره تعلق، یو بل سره رشته داري، یو بل سره ملګرتیا، چمګاوند، د ښځې د خاوند، د مور پلار او د بچو او د ورونو خویندو خپل منځ کې حقوق، دا ټول به په یو خبره کې راګیر شي، تر دې پورې چې د حاکم او د رعیت حقوق او د مسلمانانو دا ټول ژوند. دا اوس ظاهره کې دوه ټکي دي چې د الله نبی فرمایي چې ضرر په اسلام کې ضرر ورکول نشته. او ظاهره کې اوس وړه خبره ښکاري، خو دا ډېره انتهایي جوړه خبره ده. دا یو قاعده ده د دین اسلام. زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په فضایل او خصوصیاتو کې
ډیر خصوصیات الله ورکړي چې مخکنو پیغمبرانو ته نو ورکړي. قرآن او حدیث کې چې وګورئ هغه ډیر زیات دي. بعض علما را جمع کړي دي د بخاری په درس کې مونږ وایو او مونږ هم په دې بخاری په دې صحیح بخاری کې ما په خپل یو ځای ته ټول دا را جمع کړي دي. ټول خودل ته نه بیانو، صرف اشاره ورکوم. په یو موقع کې نبی علیہ السلام خپل شپږ خصوصیات بیان کړ. په دې یو موقع کې شپږ بیان کړ، نو ډیر زیات دي چې ټول را جمع کړي. د الله نبی فرمایل فضلت علی الانبیاء بست، مال فضیلت را کړی شوی په نور پیغمبرانو په شپږ غټو خبرو سره. یعنی په دې کې الله زه د نور پیغمبرانو نه اوچت او غوره ګرځولی یم. او پیغمبر چې د خپل غوروالی ذکر کوي په هغه کې تکبر او فخر او غرور نه وي، بلکې دا ورته د الله امر چې دا به بیانې، ځکه دا په تا ما نعمت کړی، دا نعمت راښکاره کړه او دې دپاره چې دا خلک مقام او مرتبه وپېژني. نو دا نبی علیہ السلام چې په احادیثو کې کوم خپل صفتونه بیان کړي دي، نو د دې معنا دا نه ده چې ګینې چېرته د ځان نعوذ بالله لویوالی او داسې فخر او غرور سره دا خبرې کړي دي. نه، دا ورته الله ویلو چې دا به ته بیانې، ما چې در باندې کوم نعمتونه کړي دي دا راښکاره کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا په طور د نعمت د شکر بیان کړي دي چې د نعمت شکر ادا کړم. نو وی فرمایل چې په نور انبیاو ما ته په شپږو خبرو فضیلت را کړی شوی دی. یو اولنی دا ذکر کړو اعطیت جوامع الکلم، مال جوامع الکلم را کړی شوی. جوامع الکلم زما محترم ورونو دې ته ویل کېږي چې خبره مختصری او معنا او مقصد په ډیر جوور پروت او ډیر زیات پروت. پښتو کې خلک د دې مثال بیانوي، الکه وي د پلانی په کوزه کې وي دریاب بند کړو. کوزه کې دریاب بندول څه معنی؟ ان لږه خبرې وکړه خو ډېرې عجیبه خبرې وکړه. ستاسو خیالي بعضې وخت کې د ډېر غټ تقریر موقع نه او یو عالم پاسېږي 15 منټه خبرې وکړي، خو خلکو ته چې حیران پاتې چې لکه 15 منټه کې د دا دومره غټې غټې خبرې زر زر ویلې. چې ته د هغه خبرو ته سوچ کې 15 منټه خبرې، ته به د هغې 3 غنټې تشریح کوې. بیا دې ته ویلی کېږي جوامع الکلم، چې خبره مختصره، الفاظ مختصر خو جامع کلام. د علما وایي که نه وایي جامع مانع کلام. جوامع الکلم نبی علیہ السلام ته الله ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو ماشوم ته ویلې، نبی علیہ السلام به ماشومانو سره مزاح کوو. یو صحابي و د هغه بچی وړوکې او بلبل یې ساتلی وه، دا مرغۍ او هغه تې بیا مړه شوله او د الله نبي ورته صرف دومره وفرمایل یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابا عمیر دی بچی ته نبی علیہ السلام ابو عمیر ویلو. دین علما دا مسله معلومه چې وړوکی ماشوم ته چې اولاد شتم نه دلم اسم کنیت کې خود جایز دی. ضروری دا نه ده چې چا زوی نو هله باغه ابو فلان کېږي. دا سنت طریقه د مسنون عمل له. او ما فعل النغیر هغه بلبله دې څه شوله تا نه ورکه شوله مړه شوله څه چل وشو. نبی علیہ السلام ورته دومره خبره کړې او په دې یو وړه خبره کې چې ماشوم ته نبی علیہ السلام کړې، دین علما په سونو مسائل راوښکلي چې دا موقع نه ده چېرې بلبلې ساتل جایز دی او کمې مرغۍ ساتل جایز دی او په کومو شرطونو ساتل جایز دی او ښکار د مرغو جایز دی او که نه او ماشومانو سره مزاح او په وړوکوالي کې چې کوم دی اسم کنیت کې ښودل او اوچت اخلاق او مشرانو له کشرانو سره برتاو، په سونو فواید ته علما راوښکلي په دې 2 خبرو کې. ظاهره کې داسې وړه خبره ښکاري. د نبي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې جامعیت ډېر زیات دی، بی انتها جامعیت. نو د الله نبی فرمایي په نور پیغمبرانو الله تبارک وتعالی ما ته دا فضیلت را کړی دی چې ما ته جوامع الکلم را کړی شوي دي. نو دا جوامع الکلم په کوم ځای کې دي؟ دا قرآن د چا کلام دی؟ د الله تعالی کلام دی، دا د نبی علیہ السلام کلام نه دی. نو د دې قرآن نه غیر نبی علیہ السلام چېرته خبرې کړي که نه دي کړي؟ تقریر یې نه کو، جمعې خطبه رجمه نه کوله، داسې وعظ او نصیحت به نه کو، چې جنازه و خبره به نه کوله، چې نکاح ورسې نصیحت به نه کو، د هر مانځه نه بعد به نصیحت نه کو. چېرته لاړه؟ هغه حدیث دي که نه؟ چې حدیث یو انسان نه مني دا د نبی علیہ السلام رسالت نه منکر دی، دا د نبی علیہ السلام د دې غټې معجزې نه منکر دی. یعنې دته خو په خپله اجازت شته. دا نن چې څوک په حدیثو تنقید کوي د قرآن یو ټکی ووایي نیمه ګنټه خپله قړته کړئ، خپله کړته شروع کړي، لکه تا ته د نیمې ګنټې کړتې اجازت شته دی په قرآن کې. او نعوذ بالله نبی علیہ السلام ته سره اجازت نه چې د قرآن تشریح وکړي په خپل قول او فعل. دا تاسو منئ؟ زما محترم ورونو،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قرآن په خپل قول او فعل تشریح کړی ده. هغه تشریح هغه په احادیث کریمه کې موجود ده چې هغه حدیث موږ د دې قرآن سره یو ځای نکو، موږ نه د الله په دې کتاب پوی دی شو، دینه به د لوبو کتاب جوړ شي، تبت یو مطلب راو باسي، زبتی بل مطلب راو باسم، بل مطلب راو باسي، ځکه دار چې عقل مختلف دی، ستا عقل بیل دی، زما عقل بیل دی، د بل عقل بیل دی، دا به د لوبو کتاب شي. نعوذ بالله. دا نبی خو الله دې لپاره راولېږلو معلم یې وګرځو د دې قرآن چې دا قرآن به مونږ او تاسو د هغه نبي د ښودلی شوي تشریح مطابق د دې په احکامو باندې عمل کړو. لکه اوس دا زموږ مسلمانان ورونه حج له تلي، الله دې په خیر سره راواپس کړي، او د ټولو مسلمانانو ورونو خویندو دې الله دا حجونه قبول کړي، او چې دا کم پکې وفات شو الله دې جنت الفردوس ورکړي، ډېر پکې وفات هم شو بیمارانی، بس الله پورا راوستی، او دا سعادت دی چې په داسې سفر کې انسان له مرګ راشي. اگر چې ظاهره کې داسې خفګاني رشته دارانو مرګرو نه جدا شي، خو اسې مرګ دی نو، او چې په حرم کې او بیا د احرام په حالت کې مرګ راشي. د الله نبی سره صحابیو احرام یې اچولی دی، د اوښ نه راخطا شو، سټې مات شو، او د الله نبی وفرمایل قانون دا دی چې کوم انسان د احرام په حالت کې وفات شو، نو څنګه چې حاجي صاحب یا عمره والا د احرام په حالت کې خوشبو نه استعمالوي، دله به خوشبو نه لګي، او دا خپل احرام به کفن شي، بل کفن به نه ورکړي، همدغه دوه کپړو کې به راتاو کړي، او سر به هم کولاوي، څنګه چې حاجي صاحب سر نه پټوي که نه، دغه شان چې کله د جنازه کېدله د سر به کولاوي. تاسو ګورئ چې کله په دې حرم کې جنازې کېږي، بعضې ویډیوګانې وګورئ، دا کوم مړي چې د احرام نه بغیر وفات شوي ټولې پټ کړي، او کوم چې په حالت د احرام کې وفات شوي سرونه کولاوي او را روان کړي دي حرم ته د هغې دا جنازې. نو نبي علیه السلام وفرمایل سر یې مه پټوئ، او دا احرام یې کفن شو، او خوشبو پې مه لګوئ. او د الله نبي وفرمایل وایي دا زموږ ملګری به د قیامت په ورځ راځي په داسې حال کې چې میدان محشر کې به دې تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک، دا نارې به وایي او را روان به. ځکه د الله نبي وفرمایل انما یبعث العبد علی ما مات، انسان چې په کوم حالت کې وفات شي په هغه حالت کې به د قیامت په ورځ را رواني. دې وجې نه د الله نبي فرمایل کوم انسان چې شهید شو، بې ګناه خلکو وینه تویه کړې ده، دا شهید به را رواني، هغه شان به وینه روانه، که په سر چا دغه کړی دی، او که په زړه یې ایشتلی دی، او که په بل ځای باندې پې ګزار کړی دی، د ده د دې وینې رنګ به د وینې د الله نبي فرمایي لونه لون الدم وریحه ریح المسک، وینا رنگ به د وینې په شان او خوشبو به د مشکو را روانه دي، د وینې نه قیامت پر ورځ خلک به حیران څومره ښایسته خوشبو ترې را روانه ده، او دا شهید به په دې اعزاز د قیامت په دې میدان کې را روان. چا نه چې په کوم حال کې سا ختلې ده په هغه حال کې به راځي. عمر فاروق رضی الله عنه د سار مونځ ته ولاړو، قرآن په خوله کې، او د سار جمع ته مخکې شوی دی، او د نبي علیه السلام جومات دی او مدینه ده، او ده به دا دعا کوله یا الله شهادت په مدینه کې راکړه، او هلته الله د نبی علیه السلام د مصلا د پاسه شهادت ورکړه چې هغه ابولولو فیروز مجوسی ایرانی ظالم کافر هغه راولګېده، په هغه زارو په خنجر یې پې ګزار وکړو په دې سپغز په دې عانه باندې، هغه به په دغه حالت کې د قیامت په ورځ را رواني. عمر رضی الله عنه قرآن به لولي، او د الله کتاب به په خوله یې را روان وي. سبحان الله. عثمان رضی الله عنه په دغه حال کې شهید چې قرآن ته ناستو په کور کې او روجې نیولې وه، او باغیان پې په کور راواوړېد، او د قرآن د پاسه شهید کو، وینې هم د قرآن د پاسه وسسېدله، هم د قیامت په ورځ را رواني، قرآن به لولي او را روان وي. الله اکبر. علي رضی الله عنه چې شهید کو سار مانځل روانو، او عبدالرحمن ابن ملجم المرادی الخارجي ورته پټ شوی او شهید یې کړو ویوالو، هغه به د سار مونځ له رواني په داسې حال کې او را روان به د قیامت په ورځ باندې. نو دې وجې نه به نبی علیہ السلام به فرمایل وای د اخري خاتمه دعا ډیره کوي چې الله اخري خاتمه هم ښایسته کړي. انسان د اخري خاتمه له اعتبار دی، نو چې په کوم حالت کې اخري خاتمه د دنیا نشوي په دغه حالت کې به راځي. غرض مې دا و د ضمني خبره وکړله چې دا څومره مسلمانان حج له تللي دي، نو د دې حج دا ټول احکام خو په قرآن کې نشته که نه، ته به حج څنګه کې؟ دا مونږ ته نبي علیہ السلام ښودلي. په قرآن کې دا نشته چې د کعبې نه وځله وګرځه نو دا یو طواف شو، دا نبی علیہ السلام مونږ ته ویلي. په قرآن کې د حجر اسود نوم نشته دی، دا نبی علیہ السلام ویلي. دې ځای نه به حج طواف شروع کېږي او په دې ځای به ختمېږي. په قرآن کې صرف د صفا مروه نوم شته، سعی، خو دا نشته چې وځله، دا وځله مونږ ته نبی علیہ السلام ښودلي دي.
او دایره ته خودلی چې د صفا غونډۍ باندې به ودرېږي تادی به نه کوي او کعبې ته به مخکې دعاګانې به ډېرې ډېرې غواړي او بیا په مروه باندې ودرېږي او دعاګانې به غواړي کعبې ته به مخکې او هغه الله اکبر الله اکبر به درې ځله وي او هغه دعا چې کومه ده موږ چې ښودلې وه دا ټول کیفیتونه د قرآن د احکامو موږ ته چا ښودلي نبي علیه السلام راته ښودلي اوس د جمعې په نوم باندې ثابت په قرآن کې صورت دی سورة الجمعه خو په دې ټول صورت کې دا نشته چې جمعې په ورځ باندې به د زوال نه بعد ماسپښین په ټایم کې 2 رکعاته مونځ به یو د هغې نه مخکې به خطبه وي او په خطبه منځ کې به بیا کینی خطیب او بیا به ودرېږي بله خطبه به وکړي دا ټولې خبرې په کوم ځای کې دي دا په حدیثو کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سورة الجمعه باندې موږ ته عمل په څه طریقه ښودلی هره جمعه په خپله خطبه کړې ده هغه خطبه صحابو را نقل کړې ده چې نبی علیه السلام جمعې په خطبه کې دا نصیحت وکړو دا نصیحت یې وکړو د بیلو بیلو جمعو نصیحتونه صحابو په حدیث کې ذکر کړي دي چې نبی علیه السلام په منبر ولاړو دا خبره وکړله او دا یې وکړله او دا یې وکړله دا ټول تفصیلات زما محترم ورونو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موږ ته میلاوي دی وخت کې دا د ملحدینو یو خطرناکه فتنه ده دا فتنه د یهودو نه راخوره شوې ده او بیا دا مغرب په دې باندې کار کوي دا مغربي ملکونه انګریزان او دا مستشرقین چې کوم تیر شوي مستشرقین هغه چاته وایي چې انګریزان راغلي دي او د مسلمانانو په یونیورسټو کې سبقونه ویلي دي د دې دپاره نه چې مسلمان شي دې دپاره چې د اسلام موږ زده کړو بیا پرې تنقید وکړو نو هغوی رالګېدلي سوچ یې کړی په دې باندې چې د اسلام باندې به تنقید څنګه کوو څنګه به یې خرابو د دې مسلمانانو نه نو په دې نتیجه هغوی رسېدلي چې که په قرآن اعتراض کوو دا خو بلکل نشي کېدی ځکه دا خو خلکو ته حفظا یاد دی بچو بچو ته یاد دی دې که خو ګوتې نه شو والی نو څنګه چل به کوو په دې قرآن باندې عمل خو د دوی پیغمبر کړی دی او دا مسلمانان خو چې عملي ژوند یې جوړ دی د حدیثو ته ګوري خپل نبي ته ګوري او دې قرآن ورته ویلي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره ګوره د الله په رسول کې ښایسته نمونه ده ګوره زما دې رسول ته ګورئ او دغه شان ژوند تېروئ نو دا مسلمان چې دا سم دی دا د پیغمبر ته ګوري د حدیث ته ګوري ځکه دا سم دی دی چې موږ تباه کوو دنه به دا پیغمبر د مخې نه لرې کوو او د پیغمبر مخې نه لرې کول څه دي د هغه حدیث ته لرې کا الله اکبر چې د نبي علیه السلام حدیث ختم شو عملی زندگی د مسلمان ختمه شوه قرآن بس صرف د لوستو او د لوبو کتاب پاتې شو ته د خپل عقل مطابق وایه زه به د خپل عقل مطابق وایم بل به د خپل عقل مطابق وایم دې وجه نه دا منکرین حدیث چې کوم دي پرویزي فرقه کوم چې د دغه مستشرقینو شاګردان دي دوی د قرآن یو کس به یو شان تشریح کوي بل به بل شان کوي د دې کتابونه چې وګوره ټولو ګډې وډې ویلي په خپل هم یو نه دي په دې خبرو کې بعضې منکرین حدیث وایي د سره مونځ نشته دی والعیاذ بالله بلکل ته انکار یې کړی ځان مکمل کفر ته رسولی په دې طریقه باندې د غټ عبادت نه انکار کړی حالانکه د آدم علیه السلام نه واخلا تر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې هیڅ پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی هیڅ دین چې پای کې مونځ نه وي هر دین کې مونځ و قرآن پہ گواہ دے دا قرآن کے اللہ رب العالمین سورۃ البینہ کے فرمائی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین الله رب العالمین فرمائی څومره مختلف دغه امتونه چې تیر شوی ته امر کړی شوی چې د الله خالص عبادت وکوي او په دغه سورۃ کې الله رب العالمین فرمائی چې دی به مونږ کوي او دغه رنګ زکات به ورکوي یقیم الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمه په دغه سورۃ کې الله فرمائی مضبوط دین دا دی چې پای کې به مونځ او پای کې به زکات دا دلیل له دا آیت په دی چې مخکنی څومره دینونه تیر شوي دي په ټولو دینونو کې مونځ مو زکات مو دا مونځ بدني عبادت دی دا زکات مالی عبادت دی او دا جنت هم دی ملاویږي چې هم په بدن د الله پر رضا کې استعمال کی هم به د خپل مال د الله پر رضا کې استعمال کی لکه دا اختر پورس خطبه کې درته ما ویلې چې الحمدلله اول موږ د غټ اختر پورس مونځ کو دا صلات شو فصلی لربک سورته ان اعطیناک الکوثر کې چې الله فرمایي مونځ کا د رب د پاره او غینه بعد فنحر به قربانی وکا نو دا چې مونږ کو دا زموږ بدني عبادت چې الله ته سجده ولګو په هغه عیدګاه کې او وروسته چې قربانی وکړو دا زموږ مالی عبادت شي دا جنت په دې میلاویږي زما محترم ورونو چې هم زموږ بدن د الله د رضا مطابق استعمال شي او هم زموږ مال د الله تعالی د رضا او د نبی علیه السلام د ښودلې شوي طریقې مطابق استعمال شي دین دې ته ویلی کېږي زما محترم ورونو نو دا قرآن کریم کې الله فرمایي چې څومره امتونه مخکني تیر شوي دي او څومره پیغمبران تیر شوي د ټولو په دینونو کې دغه خبره وه بدني عبادت مالی عبادت مونځ زکات دا پکې او دغه رنګه صدقات ورکول او دغه رنګ محتاجو سره مدد کول دا ټول الحمدلله دی قرآن او حدیث کې د دې تفصیلات موجود
غرض مې دا نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین یو دا فضیلت ورکړی دی جوامع الکلم خبر د الله د نبی مختصری په حدیث کې تاسو وګورئ بعضی حدیث د محدثینو راوړی دوه کرخه حدیثي او چې روسته ګوري 10 صفحې په ډکی کړي دی ول تشریح کړي 10 صفحې 50 صفحې کله په یو حدیث مکمل رساله لیکلي بعضی عرب علما دي په یو حدیث پوره رساله لیکلي ده شیخ البانی په خطبه الحاجه یو کتاب لیکلی مستقل یو غټ مجلد کتاب دا ان الحمد لله نحمده ونستعينه دا خطبه چې مونږ وایو په دې باندې شیخ البانی یو مکمل رساله لیکلی ده یو عالم را لګیدل په حدیث جبرئیل پوره کتاب لیکلی ده چې هغه نبی علیہ السلام صحابه سره ناشته دي او صحابه کرام فرمایي مونږ ناشتو نبی علیہ السلام سره یودم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر یودم یو کسره ښکارش تک توري ختی دي تک سپینې جامې دي خسته او نوجوان دي لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد دي سړي باندې د سفر اثرات هم نخکارېده یعنی سړی خو ناشنا دی د مدینې نه دی مسافر دی هغه ځای زمانه کې چې مسافر راته دوړ نه بډکو سړی خو دوړ نه دی ډک عجیب مسافر دی تک په کم ګاډي کې راغی زمانه کې ګاډي نه چې ځم شیشه وخېجو یا جاز کې لاړ او مونږ پیژاندوم نه د مدینې نه دی ټول حالات ناشنا دي دا نوجوان راغی او نبی علیہ السلام ته سلام وکړو او فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه د نبی علیہ السلام د ګوډو سره مخامخ پر ګوډي ولګولې مخامخ ورته کې ناست په ادب او دا خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په ورونو داسې کې خو د تراخته شو او په قلاره ته پوسونه شروع کو اے د الله رسول دارت وایا مل اسلام اسلام څه ته و الله نه ګورته اسلام خدا پنځه خبرې دي کنه ارکان الاسلام شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله د الله ر توحید د نبی علیہ السلام د رسالت گواهی او د مونږ پابندي او زکات او روزه او حج و ایمان ستوي و ایمان دې ته ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر دا پنځه خبرې او بل ان تؤمن بالقدر خيره وشره شپږم به سره دا منی چې تقدیر د خیر او شر د الله راتم شپږ ارکان ورته د ایمان ذکر کړ پنځه ورته د اسلام ذکر کړ بیا ورته د الک وې دا نوجوان دا خپل نوجوان اے دا الله نبی مل احسان دا احسان ستوي دا الله نبی ورته فرمایل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك د احسان دو مرتبه او ذکر کړ اعلى مرتبه ادنى مرتبه اعلى مرتبه د احسان دا د احسان دی ته وي نوجوانا چې ته د الله داسې عبادت وکي گویا کې ته الله ته ګوري منځ کې روزه دی نیولې ذکر کې تلاوت کې صدقه ورکې قرباني کې حج کې زکات ورکې هر عمل چې کې لکه ته چې الله ته ګوري په الله دی نظر دا اعلی مرتبه شو د احسان اے زکه دا مرتبه دی په نصیب کې نه ده دا خو ډیره اوچته مرتبه ده نو کم از کم دا خو په ذهن کې راوله کنه چې الله ما ته ګوري کدا غټه مرتبه نشي حاصلولې په احسان کې چې الله ته ګوري نو دا خو حاصله کنه چې الله دی وخت کې ما ته ګوري نو ستا په عبادت کې به تقوا راشي او دا به احسان ته په محسنینو بندگانو کې حساب شي او ورته ښه دا خو ډېر ښایسته جوابونه ته ما ته راکړه صدقت هر جواب کې ورته صدقت صحابه وایي موږ یو بل ته وکتل عجیبه سړی دی سوال هم کوي تصدیق هم کوي حالانکه یو سړی خو سوال هله کوي چې پوهېږي نه په خبره دا ته چې وایې چې صدقت رښتیا دی ول خو دا معلومېږي ته مخکې نه پوهېږې په دې خبرو که نه حیران یو صاحب دا څوک راغلی دی ته خو داسې لکه مخکې نه چې په دې خبرو پوهېږي او بیا ورته وایي دا راته ووایه قیامت به کله راځي د الله نبي ورته وفرمایل ما المسؤول عنها باعلم من السائل څنګه چې ته نه پوهېږې سوال کوونکي یا داسې دا چا نه چې سوال وشو زه هم نه پوهېږم د قیامت علم صرف الله سره دی وایي دا راته ووایه سالامي خو بیا درته معلومي که نه فاخبرني عن اماراتها د هغې د څه علاماتو خبر راله راکړه وایي او علامات یې شته دی ما ته الله تعالی په وحي باندې ښودلي دي یو ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وإذا علامه د نوجوانا چې لور برا ولګيږي او زوی برا ولګيږي او د مور بے دبی به شروع کی ان تلد الامة ربتها سمانا ده و بزیږي وینځه خپل مالکه سمانا یو معنی وې ده چې د مور بے دبی به داسې ډیره شي دا لور به د خپل مور ته داسې نظر کوي لکه زما وینځه چې ده د مور احترام به ختم شي زوی به خپل مور بے دبی کوي او مخامخ کنزل له ورده بده بے دبی به ختم شي او ادب به ختم شي بے دبی به عام شي د مور پلار بے دبی به عام شي
چې کله دا علامات راغ او دی وخت تاسو وګورئ دا څومره عجیب عجیب فتنې دي په دې وخت، ناشنا ناشنا فتن، عجیب عجیب فتن چې پای کې یو دا فتنه هم ده. و چې کله دا حالات راښکاره شو چې مور ته د وینځې په نظر وکتلی شو، نو دا د قیامت د علاماتو نه غټه علامه ده. د الله نبي وفرمایل چې دا لور بې ادبه شي او مور ته سپک نظر کوي. دی وخت تاسو وګورئ په بازار کې مور او لور روانه، دا لور ته مخکې روانه او دا مور ورپسې شاته را روانه. تاسو په خپله ګورئ دا روزانه. او مور یې ورسره پرس نیولی، مور یې ورسره شاپر نیولی، او چې سودا کوي لور یې خبرې کوي، مور یې غلې ولاړې، ته به که نوکره ورسره راغلې ده چې تپوس یې کوي دی مور ده. که په کور کې ناستی مور غلې ناستی او لور به خبرې کوي لګیا به په زوره زوره به لګیا او که مور خبره کوي غلې کښېنه، خبرې ډېرې مه کوه. ته به وایې که دا مالکه ده دا لور او دا مور یې څه ده د وینځه ده. د الله نبي فرمایي دا حالات چې کله راشي، دې کې نور تشریحات هم شته، مصداقات نه وایم، خبره بل طرف ته لاړه نشي. بیا د الله نبي فرمایل دا د قیامت بل علامه ده چې هغه خلک چې په غرونو په باندو کې اوسېدل، او زموږ ستاسو ټولو مشران داسې وو، هغه خلک چې په غرونو باندو کې اوسېدل، چیلۍ او ګډې اوښان به یې ساتل، څاروي به ورکرو، هغه خلک به ښارونو ته راکوز شي او دومره پیسې به وګټي، یتطاولون فی البنیان، چې په آبادو کې به د یو بل نه اوږدوالی او مقابله کوي. دا یو کس چې 15 چته بلډینګ جوړ کړي، دا بل ورته مخامخ کوشش کوي چې زه 8 چته بلډینګ منظور کړم د حکومت نه، چې دلته 8 چته بلډینګ شو دغه شي ختم شي، سر ته ورسېږي، بل ورځ چې ګورې هلکه هلته 10 چته بلډینګ شروع دی، چې بل ورځ ګورې هلکه 15 چته بلډینګ بل ځای کې دا شروع دی په دې بازار کې. چې کله وي دا مقابله په آبادو کې شروع شو، په کورونو مارکیټونو بلډینګونو کې او په پلازو کې، دا د قیامت علامه ده. قیامت اوس نږدې دی او دا علامه مو ښکاره ده. موږ تاسو ګورو لګیا دی څومره دنیا په آبادۍ روانه ده، دا ملکونه لګیا دی یو بل سره مقابلې کوي. یو ملک وایي زموږ په ملک کې چې کوم دی دا فلانې ټاور دی، بل وایي دا فلانې نمونې پیښې دي د شهرت لپاره. فرانس کې چې کوم دی ټوین ټاور دی، او په فلاني ملک کې فلانې ټاور دی، او فلاني ملک کې چې کوم دی فلانې ټاور دی، په دې فخرونه کوي لګیا دی. دا د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامه. دا سړی چې دی دا نوجوان پاسېده او بس روان شولو، رخصت یې واخسته. صحابه کرام فرمایي چې څه وخت تېر شو، عمر رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام موږ نه تپوس وکړو. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ماول نو پېژندلی دا څوک راغلی و، وروسته ورته الله په وحي باندې وښودله. نو صحابه وایي بیا موږ ته نبی علیہ السلام حل ویلو، موږ ته یې ویلې لکه وایي بله ورځ چې هغه نوجوان راغلی و، آیا تاسو ته وپېژندو چې دا څوک و دا نوجوان؟ صحابه کرام فرمایي الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول ښه پوهېږي دا څوک راغلی، دا خو موږ نه پېژندم. د الله نبي ورته وفرمایل دا خو جبریل راغلی او د انسان نوجوان په شکل کې راغی، او دا دې دپاره راغلی او چې یعلمکم دینکم، چې تاسو ته ستاسو دین وښی. یعنې سوالونه هغه دې دپاره وکړه چې تاسو دا جوابونه واورئ او زده یې کوئ. لکه مجلس کې کله کله یو ملګری په یو خبره پوهېږي، خو د یو عالم نه سوال دې دپاره وکړي دا نور ملګري خبر شي په دې مسله باندې، د بل دپاره سوال کوي. نو دا یو مفید خبره چې سړی په خپله په خبره پوهېږي، خو یو عالم نه تپوس دې دپاره وکړي چې دا خبره عامه وکړي، دا ټول خلک خبر شي په دې مسله باندې. وایي دا جبریل راغلی او تاسو ته ستاسو دین ښودل، دا سوالونه یې وکړه. په دې کې علما ډېر فواید ذکر کوي. غټه فایده پکې وایي دا ده چې دا جبریل د نوجوان په شکل کې راغی، دې کې یو اشاره و دې ته چې په ځوانۍ کې علم حاصل کوي، په ځوانۍ کې په دین ځان پوهه کوي، د دین په احکامو ځان پوهه کوي، دې دپاره چې تاسو د الله رب العالمین دین هغه زده کړئ. نو د نبی صلی الله علیه وسلم کلمات هغه جوامع الکلم، او دغه رنګ الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بل فضیلت ما ته دا راکړی شوی، ونصرت بالرعب مسیرة شهر، ما له رعب راکړی شوی د یو میاشت په مزل باندې. دا د نبی علیہ السلام یو غټ کمال کني. نبی علیہ السلام څه د بدن نه داسې غټ نه و لکه د عادیانو په شان، یو عام نارمل انسان، او بدن یې داسې و چې نه ډېر لوړ او نه ډېر چیت، نه بلکل درمیانه بدن یې و د نبی علیہ السلام، ښکلی انسان و ښایسته انسان. او په مرګرو کې به چې را روانو عاجزي ده و شاته مرګرو کې به اکثر را روانو. صحابه به ځان نه مخکې تاسو ځئ مونږ درپسې یو ځه تاسو ځئ. دا د نبي صلی الله علیه وسلم هغه تواضع و انتهایی. خو رعب پکې دومره ډېر و، دا د څه رعب؟ د ایمان د تقوا، هغه د الله رب العالمین سره د مضبوط تعلق. دا رعب الله مؤمن له ورکوي. څومره چې په انسان کې تقوا ډېرېږي دومره رعب زیاتېږي. نو د الله نبی فرمایي دشمن مانه د یو میاشت په منزل باندې لرې وي، خو چې زما نوم واوري چې محمد را روان دی صلی الله علیه وسلم او د هغه مؤمنان ملګري را روان دي، په موږ حمله کوي، په هغه روب راشي. یو میاشت مخکې په هغه روب راغلی
همداسې وه د نبي علیه السلام زمانه کې ګوره روم ته وګوره غټ حکومت دی لکه دې وخت کې امریکا او روس او چین دا غټ حکومتونه دي د دنیا دا ټول دغه دوی اړی راړی دا حالات او فارس په مقابل کې د فارس بادشاه باندې هم د نبی علیه السلام د وجه نه رعب راغلی دی او د روم په بادشاه باندې هم رعب راغلی دی چې هغه هرقل اخره کې هغه ابو سفیان رضی الله عنه چې هغه وخت کې ایمان ابو سفیان نو راوړی او انټرویو ته اخیستل او تپوسونه د نبی علیه السلام باره کې کول نو چې هغه سوالونه جوابونه ورکړه و یاره دا تا چې ما ته څه ویلی د مکې سرداره که دا خبره صحیح وي نو دا هغه آخري پیغمبر دی چې زموږ په کتابونو کې پیشنګویي شوې ده او زر دی په دې خپل تخت ناستو د خپل خپو ته اشاره وکړه و ډېر زر به دا سړی دا محمد صلی الله علیه وسلم دا ما ته چې خط را لیږلی دی ډېر زر به دا د دې ځای مالک شي دا زما دا 2 قدمونه پې پراته دي منه زما دا تخت او دا ځمکه به نیسي الله اکبر نبي علیه السلام په مدینه کې ناستی دی او په کمزورۍ حالت کې دی دې وخت کې لا طاقت ډېر نه دی راغلی مکې هم لا نه ده فتح کړې او د روم بادشاه هلته لګیا دی چې یو ورځ به داسې راځي چې دا سړی به ما نه دا ځای نیسي دا د نبي علیه السلام رعب الله رب العالمین دا کمال ورکړی نصرت بالرعب مسیرة شهر او دغه رنګ د الله نبی فرمایي واحلت لي الغنائم مال غنیمتونه حلال کړی شوي دي دا د نبی علیه السلام بل خصوصیت غنیمتونه حلال مخکنو امتونو کې به دا وه چې د کافرو نه به غنیمت ونیولی شو د دې خپله استعمال حرامو دا ټول غنیمت او صدقه به هم چې چا کوله میدان کې به یې کېښوده اسمان نه به اور راغی وبې سېزله دا به د دې علامه قبول شي او دا صرف زمونږ امت ته الله حلال کړي دي چې کافرو نه د کم مال ونیو دا غنیمت دی کم مجاهدینو چې په هغه جهاد کې شرکت کړی دا د دې لپاره حلال دي الله رب العالمین حلال کړي دي او دغه رنګه د الله نبی فرمایي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا مال بل فضیلت دا راکړی شوی دی چې زما دپاره دا ځمکه د سجدې د مونځ او د پاکۍ ځای ګرځولی شوی دی څه معنا مسجد ګرځولی شوی ماله دا ځمکه او طهور د پاکۍ ځای د دې دا معنا ده یعنې په نورو امتونو کې به چې کله په چا د عبادت ټیم راتلو د مونځ د هغې د عبادتخانې او د ګرجې نه غیر به په بل ځای کې مونځ نه کېدلو خپل ګرجه کې به کو بار به نه کېدل او زمونږ امت په ګاډي کې روان او په صحرا کې روان د مونږ ټیم راغی په دشته کې کوز شه او خلارې ودرېږه مونږ دې وشولو او که قبله درته نه معلوم قبله درته نه معلومه د الله نبی فرمایي تحري وکړه تحري معنی د زړه یقین چې د کوم طرف ته لاړې اگر که یقین د دې خوا لاړې او دې طرف ته دې مونځ وکړو نو ستا مونځ وشولو اگر که د دې مونځ نه بعد 15 منټه مزل دی وکړو چا درته ویل چې لکه قبله خو دې خوا وه نو بیرته راګرځولې نشته دا زموږ آسان دین دی الحمدلله زمونږ امت ته دا فضیلت الله ورکړی دی چې زمونږ په عامه ځمکه پاکه ځمکه باندې مونځ کېږي بل مخکنو امتونو کې تیمم نه و زمونږ امت ته الله تیمم ورکړی دی مخکنو امتونو کې تیمم نه و بلکې مکمل اودس به دې کوو غسل به دا احکام په مخکنو امتونو کې دا پاکي چې د په ټولو دینونو کې وه خو زمونږ امت ته الله دا ناشنا فضیلت ورکړ چې که چېرته اوبه نشته یا اوبه شته خو ته پې قادر نه یې کوې جوور دی بوقه نشته د راخېجولو سیز نشته او کورکوزي کې هلاکت خطره ده نو به ته پې قادر نه یا اپریشن دې کړی دی اوبه درله ښې نه دي داسې بیماري ده چې ډاکټر درته وایي اوبه مه استعمالوه بس تیمم کوه بعض انسانانو داسې بیماریان یې الله ټول له صحت ورکړي چې هغه له اوبه ښې نه وي نو د لپاره څه شی دی تیمم دی الحمدلله دا زمونږ دې امت ته الله دا تیمم ورکړی مخکنو امتونو دپاره تیمم نه دغه رنګ الله نبی فرمایي وارسلت الى الناس عامه والى الخلق كافه زه ټولو خلکو ته عمومي پیغمبر را لېږلی شویم ټول عالم ته مخکني پیغمبران به چې را لېږلی کېده یو علاقې او یو قوم ته به لېږلی کېده خاص چې ته ګوره صرف د یو علاقه کې به ستا رسالت یې دلته به ته دعوت کوې بل ځای کې مه کوه او د یو قوم ته دعوت کوه بس ستا دا ذمواري ده لکه اوس مثلا یو عالم دی به د یو مدرسې مشر دی به د خپله مدرسه کې درس کوي د خپل مسجد کې خطبه کوي بس دقه د کاري نو دغه شان یو پیغمبر به هغه صرف یو ځای کې به کار کوو الله تعالی به ورته هغه ځای حدود به ورته مقرر کړي چې دې علاقه کې او دې قوم ته به دعوت کوه بس او زمونږ ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم الله د ټول عالم دپاره راولېږه عربو که عجمو ټول به راتله نبي علیه السلام باندې به ایمان راوړلو دې وجې نه روم ته هم دعوت ورکړو بادشاهانو ته خطونه ولېږل فارس ته هم ولېږل او مختلف بادشاهان د هغه زمانې چې وو مقوقس بادشاه د مصر او دغه مختلف ملکونو ته نبي علیه الصلاة وسلام خطونه واستول چې تاسو ټول به زما رسالت منئ ای بادشاهانو که تاسو ایمان راوړو ستاسو قومونه به ایمان راوړي او جنت ته به لاړ شئ که ایمان هم رانه وړو
تاسو باندې خپل د کفر جرم می او دا تاسو قوم چې تاسو د لاسه اسلام ته ناراضي ردی جرم هم تاسو په غاړه او که چرتم اسلام را نوړو نو یو ورځ به راځي زبر باندې حمله کوم که اسلام هم راوړو اسلم تسلم اسلام راوړی روغ برانه پاتې شي که اسلام هم را نوړو روغ رانه نه پاتې کېږي دی خبرې هغه ظالم بدبخته مجوسی بادشاہ لا قارم ورسته وکنه چې کله هغه دغه راولګي د هغه سو د فارس چې کوم بادشاہ هغه راولګي د نبی علیہ السلام خط وشلو یو په دیوانه قارو خپل نوم څنګه مخ کې لیکلې دی زما نوم رستو لیکلې دی او دا طریقه ده هغه ظالم تر دې پته مخ تکبر کې راغی دا خسرو پرویز چې کوم خسرو پرویز کوم چې د فارس بادشاہ په هغه زمانہ کې من محمد رسول الله الى عظیم کسرا نو مخکې نبی علیہ السلام خپل نوم لیکل دا طریقه و د هغه زمانه چې خط د پلانی د طرف نه فلانی تا د چاره طرف نه چې دا نوم به مخکې لیکل کېږي چاته چې لیکل نوم ورستو لیکل کېږي نو دوی ویل ښه زما غلام لکه عربو ته دوی غلامان ویل عرب دسي کمزوري علاقه وا سپک خلکو بدوان وخان مخان ساتي سم دا تیل خو به وسره وته ښه دا زما د غلامانو د علاقې نه ما ته خط لیکل او خپل نوم مخکې لیکل او بیا ما ته وایي ګوره که اسلام دی راوړو روغ به پاتې شي او کني نو روغ نه پاتې کېږي نعوذ بالله خط وشلو ټوټې نبی علیہ السلام ورته خیره وکړي الله دې ودا سه ټوټې کا د ایران ته نبی علیہ السلام خیره کړي لکه زما دا خط چې ټوټې کړل او الله رب العالمین دا سه ټوټې کړ چې هغه نه بعد بیره دی حکومت روغ نه دی پاتې شوی په میاش کې دن په نبی علیہ السلام خیره ولګېده زوی راولګېد شیروي د خپل پلار خسرو پرويزي مردار کړل بیا غزویم زر مردار شه ځکه د پلار چې کوم هغه کچن او پاغي کې غزان له قوت باه د وایانه ساتل نو د بچان ډیرو خيارو په خواني نو په دې به یریده چې کڅوک زمانه حکومت نسی نو چې هغه به زمانه بعد روغ پاتې نشي نو د زارو بوتلې خو هغه د پاسې لیکلو قوت باه د وېده چې زمانه پس څوک زما حکومت ونیسي او د کچن ترازی کنه نو زه د قوت با په نوم باندې به د هزار وسکي نو د زوی ولې ما پلار خدا کشتي استعمال ولې چې زین استعمال کم زارې تیر کړ هغه الله مردار کړ الله ټوټې کړ د نبی خیره په ولګي دې نو دینه بعد خور راغه د دې بادشاہ لور او د دې الک خور نبی علیہ السلام هغه مشهور حدیث په دې وخت کې ویل چې نبی علیہ السلام خبر شو چې د فارس او د ایرانیانو حکومت خو خزي ته وسپارل شو د الله نبی فرمایي لن يفلح قوم ولو امرهم امراه هیڅ ربا قوم کامیاب نشي چې مشران د حکومتونو خزل ورکي په کوم قوم چې خزي اقتدارونه کوي هغه قوم بالله کلم کامیاب قوم یاد کړی دی اعظم شیخ صاحب ډیر الله ناشنا علم ورکړ شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې قبر د نور نډک هغه ویلي وي ته د مو وای چې خزه دا خډيره مزو کې دا وي هغه نه د یاد کړی دا قوم یاد کړی دی اخو مزي کوي او پتا مشره ده الله وی دا قوم یاد کړی دا قوم دومره نه اهل دا قوم به کامیاب نشي چې بزان خزي مشرک کوي دا قوم به ذلیل کېږي دا قوم به خورز نه دا الله نبی فرمان دی بوس خورز نه اغه نه باچ ردی زوال شروع شو حتی چې نبی علیہ السلام پیشنګوئی وکړه چې دا به موږ فتح کوو په خندق کې دا پیشنګوئی کړو او عمر رضی الله عنه په حمله شروع کړلې او د فارس تخت او د فارس د بادشاہ هغه لباس او د فارس بادشاہ هغه تاج او د فارس بادشاہ د لاس باوګان او بنگړي په غنیمت کې مدینه ته راورسېده د عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه پیشنګوئی پوره شو روم او فارس باندې حمله هغه سٹارټ کړلې عمر رضی الله عنه لس کال هغه حکومت کړی دی هغه حکومت چې مور راوړې با په مقدس مکه دینه بعد داسې حکومت ونه کړلې شي سیوا د اخیری دور نه چې قیامت نه مخکې عیسی علیه السلام راځي او عدل په ټوله دنیا کې نافذ کیږي نو هم د قران او حدیث نظام نافذ کوي دا ټول فرقې مرقې به ختميږي قران او حدیث به کم نظام چې د نبی علیہ السلام دور کې او د خلفای راشدین رضی الله عنهم اق نظام به نو هغه عمر رضی الله تعالی عنہ داسې ناشنا حکومت یې کړی دی چې دا اوس کم چې دا د غټو کفري ملکونو بادشاهان دي حکمرانان دوی په خپل یونیورسټو کې او په خپل دغو کې چې کوم دی دا سټډي کوي چې دا څنګه نظام دا چلول دا څنګه نظام د سنبال کړو دا څنګه د فتوحات کړو هغه لګید سټډي کوي او دا هغه قوانین په خپل ملکونو کې غوي نافذ کوي زموږ مسلمانان ته به خبر زموږ مسلمانان د عمر فاروق رضی الله عنه خبرم نه زموږ مسلمانان خو دې ته پرې د چرته د يهودو د شاګردانو تقریرونه اوري په عمر رضی الله عنه په ځکنځل کې د دروغ تاریخونه
او عمر رضی الله تعالی عنہ د اهل بیت کله دشمن کړي نعوذ بالله دا کافر لیکلي تاریخونه دي د عبد الله ابن سبا يهودي شاګردانو لیکلي تاریخونه او کله عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه دشمن کوي الکه چې عمر رضی الله عنه د علي دشمن و نعوذ بالله نو علي رضی الله عنه لور ورته ولا علي رضی الله عنه خپل بهترین لور او ډیر ورته ګران او محبوب لور ام کلثوم رضی الله عنها د عمر رضی الله عنه په نکاح ورکړه عمر رضی الله عنه د نکاح په ځای خداغه د فضیلت د وجنه ورلا ورکړه علي رضی الله عنه څنګه چې عمر پیغام ورولېګلو چې ستاد د لور سره نکاح کول غواړم چې د نبی علی السلام د خاندان یو زنانم زما په نکاح کې راشي دا زما پر شرافتي علي رضی الله عنه کې دشمنو انکار وکړي وي څوک دشمن له لور ور کوي او دا روافض دا غلط دروغ تاریخونه جوړ کړی دي دا بغت لګیدل په دې نیټ ویل کېږي چې عمر رضی الله عنه راغی او د فاطمه رضی الله عنها د کور دروازه ما تکړه ووري او تورواچ دا ټول بغت دي دته د يهودو بغت وي دا يهودو جوړ کړی دي عبد الله ابن سبا کوم چې يهوديو په ظاهر کې اسلام راوړو هغه دا کارونه وکړه صحابه باندې تعنونه او د اهل بیت د محبت ټایټل د دروغو د پاره د امت منتشر کی او چې هغه منتشر کړي اوس پورې دغه سره روان اولی د عثمان رضی الله عنه وینه تویا کړه پاګه پسې پروپاګاندا شروع کړي او هغه نه بعد د الله نبی چې څنګه فرمایلیو چې دا وینه یو ځل په دې امت کې تویدل شروع شو به نه ودرېږي به نه دا ودرېږي اوس پورې روانه الله نبی د پیشنګوئی کړو د فرمایلیو د فتنو مخ ته یو دروازه وي دا لا بند ده چې دا دروازه کله ماته شو او فتنې په دې امت کې شروع شي به بدانه بیا به دا فتنې نه ودرېږي دا حدیث حذیفه ته بیان کړی رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه ورته وی حذیفه د فتنو بارک ته حدیث معلوم دی و یاوجی هغه ته فتنو بارک حدیث وای هغه ته بل حدیث ویل نه دا نه یم غټه فتنه هغه چپی به وي چپی وي خخ وي ته پس کې امیر المؤمنین سیب عمر رضی الله ته خدا غینا بری ته خدا غینا نجات والے هغه ستا په دور کې ناراضي هغه فتنه ویل نه ته حدیث وای کنه وای دا الله نبی فرمایلی دي چې د دې فتنو مخ ته یو دروازه لګېدلې ده او دا دروازه چې کله وګرځېدله به د امت باندې فتنې راځي به بدانه ودرېږي دا هم د سي جاری عمر رضی الله عنه ورته د نبی رسول الله چې دروازه یادوله دا به ماتیږي کو کلاویږي با دروازې د کلاوي د دوه طریقې دی یو دا کنجي باندې تاله ولا کلاوه کنه بس کلاوه بش دروازه بروغه پاتې وینا نه دا به ماتیږي نبی علیہ السلام فرمایي ماتیدو کې څه ته اشاره وا دا دروازه عمر رضی الله عنه او ماتیدو کې دا شهادت ته اشاره وا چې عمر شهید شو په دې امت کې فتنه سٹارټ کېږي د فتنو مخې ته دروازه و عمر رضی الله عنه د فتنو مخې ته دروازه و هغه دروازه چې کله ماته شو یعنی عمر رضی الله عنه شهید شو بس بیا دا فتنې راوچته شولې بیا په کوم دی په عراق کې څنګه چې د الله نبی نجد یاد کړو دا نجد د نجد هم خلک غلط تشریحات کوي دا غلط عقاید واله دا سعودي دا ریاض یادوي دا نجد دی وای او بیا په دې آل کې په محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه باندې رد کوي نجدي وای شیطان خکر وای نعوذ بالله هغه د امت یو لوی امام هغه خو یو لوی مجتهد او هغه خو یو لوی مجدد د اسلام هغه خو د شرک او د کفر جرړې وختلی دي هغه خو د بدعات جرړې وختلی دا نجد د الله نبی په بل حدیث کې فرمای دا عراق د عراق او څومره فتنې چې تاریخ کې ګوري دا ټول فتنې د عراق نه راوچتي شوې دا د عبد الله ابن سبا فتنه د روافض فتنه عراق نه راوچته شو د خوارج فتنه عراق نه راوچته شولا دا د معتزله فتنه د عراق نه راوچته شولا ورپسې بیا بچی راوړل ټول فتنې دا غزين نه راوته ودي وجنه د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویان مخکنه فرمایلی وي نو عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې بیا دا علاقه الله رب العالمین فتح کړي او بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې فتوحات نورم زیات شو د عمر رضی الله عنه په دور کې راځي چې د مکران پورې راغلي دا غلخ کړي دا د بلوچستان مکران علاقو پورې صحابه را رسیدلي دي او بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې د کابل پورې صحابه راغلي دي یو صحابي دی هغه دریزل د کابل ته راغلی دی عبدالرحمن بن سمره په نوم باندې دریزل دیزه پورې افغانستان پورې علاقې د فتح کړل صحابه کرام رضی الله عنهم په ټول دنیا باندې اسلام نافذ کړلو او غینه بعد به مختلف فتنې شروع شولې به د علي رضی الله عنه په دور کې فتوحات نه دي شوي بس ودرېدل مکمل ځکه د عبد الله ابن سبا هغه فتنه دومره خطرناک شو چې مسلمانان خپل منځ کې وجنګول عثماني شهید او به خپل منځ کې جنگیدل بیا فتوحات ودرېدلې شپږ کاله د علي رضی الله عنه په دور کې یو انچ مکه نه د فتح شوی
ورستو چې بیا علي رضی الله عنه وفات شي شهید شو بیا معاویه رضی الله عنه د باقی دنیا فتح کړی دا څومره فتوحات چې بیا کړی دي هغه بیا د مخکنو خلفای راشدینو په نیمه باندې نه داغي عمره صرف بیا معاویه رضی الله عنه د دنیا فتح کړی دا خلک چې ته کنزل پیسې نه کوي د معاویه رضی الله عنه دا هغه د نر بچیو چې د کوم فتوحات کړی دا تاریخ لګو ګره چې پته راته ولګي دا کم زیرک انسانو کم سیاستدانو کم مدبرو کم مبصرو کم خيار انسانو کم دور اندیشو 200 دشمن سره به څنګه معامله کوله او حسن رضی الله عنه هغه سره صلح وکړه د معاویه رضی الله عنه سره د الله نبی په خپل جون کې پیشنګوئی کړي وا نو سیر روان دي حسن رضی الله عنه ماشوم دی وړو کې دی د الله نبی په منبر ولاړ دی د الله نبی فرمایي ان ابني هذا زما دا بچی چې دی دا حسن دا سردار دی نبی علیہ السلام حسن ته سردار ویلې دی او ډیر خلک اوس نور نومونه اخلي خو حسن رضی الله عنه نوم ډیر نه اخلي ولی ځکه هغه معاویه رضی الله عنه سره صلح کړی دا د دې د فتنو دروازې بندي کړې دي وای دا بچی می چې دی زما په دې امت کې به فتنه راځي نبی علیہ السلام نومونه یاد نه کړ مسلمانان خپل منځ کې وجنګي اجتهادي جنگ دوه طرف ته اجتهاد او تفصيلات ما مخکې بیان کړې دي وخت په وخت دوه سره خپل دلایل دا بچی به میراش او دا به د دوه مؤمنانو ډلو په مابین کې صلح وکي او جنگ به بنش دا الله نبی دوانو ته مؤمنان ویلي معاویه رضی الله عنه ډلې تم سویلي دي مؤمنان علي رضی الله عنه ډلې تم سویلي دي مؤمنان دا الله نبی په خپل جون کې فرمایلیو دا یو جنگ برازي خو دا بچي به مرازي دا حسن دا سردار دا براشي او د دوه مؤمنانو ډلو په مابین کې به صلح وکي جنگ به ختم شي حسن رضی الله عنه راغو معاویه رضی الله عنه ته وی چې زما د والد صاحب سره کم کسانو تاسو سره و جنگو زما پلا خپل شرارتونه غوي وکړه زه دا شرارت نور په مخ کې نه بوزم زه در سره روغه کوم او حکومت قابل تی زمانه زیات قابل تی تاکي الله صلاحيتونه چولي د دې امت قیادت به متکه دا تاج مونږ ته در پسرو دا د نبی علیہ السلام هغه نواسه او خيار چې دا فیصله وکړه او د معاویه رضی الله عنه سره صلح وکړه او هغه بیا داسې فتوحات وکړه چې تپوسې بیا مکوا تپوسې بیا مکوا ستادي سین پوری چې بیا دا کم فتوحات راغلي دي دا دغه نه بعد راغلي دي دا څومره دنیا چې به فتح شوی دا غي نه بعد د بنو امیه په دور کې کم فتوحات شوی رستو تاریخ وګوره بیا سر فتوحات شوی نه دي دا څومره دنیا چې اسلامي فتح ده دا ته چې د اندلس تاریخ ګوري چې 800 کال مسلمانانو حکومت وکړو 800 کال په حکومت هم وکړو 800 کال بعد چې بیرته مو ومستل دا حکومت په کړه چاو دا څه فتح کړه چاو دا بنو امیه چې دا اندلس د فتح کړه دی یورپ ته تهذیب بنو امیه وړو اندلس والا د مغرب او یورپ ته د حکومتونو چلونه بنو امیه خودلیو د سیاست چلونه ورته بنو امیه خودلیو د طب او د میډیکل چلونه ورته دوی خودلیو او دغه رنګ د دنیا چې څومره اوچت کمالات دا دوی وروړي د علوم او فنون د یاد سات دا هغه زماني تاریخونه لګوره دا هغه زماني کتابونه وګوره دا هغه علما هغه مفسرین وګوره هغه محدثین وګوره چې کوم په غرناطه کې تیر شوی کوم په قرطبه کې تیر شوی کوم په اشبیلیه کې تیر شوی کوم په اندلس کې تیر شوی کوم امامان او علما عقل ودی خوځيږي چې دا کوم غټ غټ خلک په دې قوم کې الله پیدا کړ دا بنو امیه کمالات دا اوس ورته خلک کنزل کوي دیو جن زما محترم ورونو د اسلام تاریخ په بصیرت وګورئ د صحابه کرامو تاریخ په بصیرت وګورئ په پردو چشمو کې مګورئ په پردو دوربینونو کې مګورئ د عبد الله ابن سبا يهودي په دوربینونو کې مګورئ دا سی وګورئ څنګه چې نبی علیہ السلام د خپل صحابه کمالات ذکر کړی دي بیا به درته پته ولګي چې د صحابه کرام رضی الله عنهم کم کمال کړی دي زمانه موضوع بل طرف ته لاړه اصل موضوع زما دا و ان شاء الله روانه جمعه به بیانو چې په اسلام کې ضرر ورکول نشته نه بزان له ضرر ورکه دام حرام ده چې انسان ځان ته ضرر ورکي او نه بل ته ضرر ورکي ځان نه ضرري نه جوړي ان شاء الله د دې لا ضرر ولا ضرار چې کوم قاعده نبی له سلام ذکر کړی ده د دې وضاحت به ان شاء الله عند خطبه کې وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. زما محترم ورونو، نن د ذو الحجې 12مه ورځ ده، سبا د ذو الحجې 14مه اخري ورځ ده. سبا مازیګر پورې به ان شاء الله تکبیرات منګوایو. چې کله مونږ کېږي ملګري په زور زور دا تکبیرات وایي. دا سنت طریقه د مسنون عمل له اسیم قدرته یو ذکر یا دې دو مقدر ته ملاوي ده ځان سره وایي تکبیرات. دا د الله رب العالمین د کبریا ورځ دي. ولتکبر الله علی ما هداکم. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې دی ورځ کې تاسو تکبیر وایي. سوره بقره کې دی او سوره حج کې دی. نو دا هغه د تکبیرات ورځ دي. نو سبا مازیګر پورې ان شاء الله سبا د 14مه ذوالحجه ده، سبا پورې ان شاء الله مازیګر مونږ پورې با تکبیرات هغه جاری وي. صفونه برابر کې دا بعضی کسان بیماران دي، دعا درخواست کړه الله دې شفای کامله ورکړي ټول بیماران ته، نارینه دي که زنانه دي. الله سبحانه وتعالی ټول باندې خپل رحم وکړي.